نن درته محترم یو وظیفه ښیمه د جمعې د شپې حوالې سره او د جمعې د ورځې حوالې سره. یاد ساتئ محترمو چې کم سړی دا وظیفه کوي د جمعې په شپه باندې یا دا وظیفه کوي د جمعې په ورځ باندې، الله پاک به د انسان له دومره مال و دولت ورکي چې دا انسان به په سنبالولو باندې تنګ شي. دومره مال و دولت. یاد ساتئ محترمو چې وظیفه مکمل کامل اکمل یقین غواړي. چې کله زموږ یقین نه وي نو بیا به وظیفه کار نه کوي. نو دې وظیفې لپاره نیت او دې وظیفې لپاره اخلاص، د دې وظیفې لپاره یقین محترمو دا خالص کول پکار دي. نو که تاسو غواړئ چې تاسو مالدار شئ او تاسو بل چا له پیسې ورکئ او دغه رنګې تاسو بل چا نه وانلئ، د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه وکئ، یا د جمعې په شپه د ماسخوتن د مانځه نه بعد دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز انشاءالله څومره ستاسو حاجات دي، څومره پریشانۍ دي، څومره ټینشن دی، څومره تاسو ته د مال و دولت مسلې دي، څومره هم چې څه دي انشاءالله الله پاک به ټول حل کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. محترمو نن سبا چې کم دور چلیږي او انسان څومره د کړکېچن حالاتو سره مخامخ دی، هر انسان دا کوشش کوي چې کور ته خوراک سره وړو. یاد ساتئ چې ډېر خلک داسې دي چې نه په حرامو دي نه په حلالو دي، بچې څه کور ته راوړل څه یې ومنتل، دا ګوري نه دا سیز پردی دی دا سیز زما دی. نو تاسو محترمو دا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله الله پاک به تاسو ته اسباب د مهیا کړي، الله پاک به تاسو ته روزګار درکړي، تاسو ته کاروبار درکړي، د کاروبار اسباب تاسو ته مهیا کړي. نو کوشش محترم پکار چې تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به دومره خیر او برکت تاسو ته درکړي تاسو محترم حیران شئ. وظیفې شرط دا دی 5 وخته مونځ او ورسره د قرآن مجید تلاوت، ځان د ګناهونو نه منع کوي. تاسو دا وظیفه وکړئ بیا محترمو تماشا کوئ، الله پاک به زمونږ استادو حالت ډیر زیات محترمو دا بهتر کی. د جمعې په شپه هم دا عمل کولی شي، ماسخوتن د مانځه نه بعد ښه په اطمینان ښه په قلاره باندې دا کولی شي. دغه رنګې د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه بعد هم کولی شي، خو ډیر زیات بهتر دا ده د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد جمع سره مونځ وکړي او بیا ځان له کښېني او دغه آیت الکرسی دا تویې 360 پیرې آیت الکرسی تویې. انشاءالله العزیز بیا تماشا کوه، هر جمعه د مازدیګر د مانځه نه بعد 360 پیرې تاسو آیت الکرسی وایې، مخکې وروسته د هغې نه درود شریف وایې او ورسره بیا د ماښام د مانځه نه بعد 200 پیرې الله الصمد وایې. انشاءالله العزیز رزق به تا پسې منډې وي. لکه څنګه چې انسان تښتي د مرګ نه، نو دغه رنګې ته به مخکې او رزق به تا پسې، ته به منډې نه وي رزق پسې، تا پسې به رزق راځي. ولې چې کله خالق او مالک دا خوشحاله نو موږ له به رزق د ډېر زیات راکوي، او کله چې زموږ مالک خپئ نو څه به رزق راکوي. نو کوشش وکړئ محترمو چې دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.